الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن الهدى حدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنة فاكر دقالة الله عز وجل فقرآن عظيم فاكي وإنسان تدعو روش ولا جتلا ماذا سنة وغوالا سنة وجغجا فكم انداز فكم تركا لما سوال وكا فديبا نتير جمع مدير سر وجه دو كسي ومجلسون ولا طول سر بياسو قو علماء کرام پدا آیات کی او بل خبر هم کئی لوی علماء کرام پا خوانیس پینجری لنن زخیوب زر کالا نسوا تسوا داسی اولا سوا کالا مقتا امامان چورتا امامان ها غوائی وی اللہ جل جلالو چی انسان دا خبر روش ولا نو پیغمبر علیہ السلام بیا یو بل خبر وکر پیغمبر د خدای وای كل مسؤول عن رعيته هر سړی د خپل مسؤل د خپل رعیت د خپل فصل د خپل شنګشتیا د خپل رمې ذمہوار د خیال به ساتي شپانه د خپل رمې ذمہوار د خامخا بل بلا او بدل دغه ساتي د تنګ په ټیمه د اوبو په خوا سړی د لوږې ټیمه د شنګشتیا او د وشو پر خوا سړی باران رالی شپه رالی بیا بیا داسې الوړې ځیږ ته باسي چې ارام وکړي په ژمي کې له باران له واورو له هره شي به ساتي دغسې الله جل جلاله فرمایي چې تاسې چې یاست آمنو په بل آیات کې الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان او نیک عمل علماء کرام فرمایي وای دا په بل آیات کې به الله وای چې دا ځکه یو سر راوړل الذين آمنوا اے انسانانو یا ایوه الناس اعبدوا اے انسانانو تاسو یاست تاسو زما رمه یاست الله وای تاسو زما یاست زه ستی مالک یم
تاسې ټوله زما رمه یاست، تاسې ما پیدا کړي یاست. شپانه چې هر څه وغواړې په رمه حلالولی هم سي، خرڅولی هم سي، ویستلی هم سي، بندولی هم سي، په ورشو ته هم بولی سي، اوبو ته هم بولی سي. حیوان خو د ژوندو په لاس کې نه. زه به ستا که د خوشک یم خوارکی زړلی نه سي، که د حلالولی یم خوارکی درته زړلی نه سي، که د وولی خپل عالم بل چاته نه سي وړلی سي. ما زه پلانې شپانه دی وولم. الله وایي تاسو زما بندګان یاست، تاسو ما په دنیا کې پیدا کړي یاست، نو اعبدو، نو زما عبادت وکړئ. بیا بل ځای وایي اعبدو، بل ځای بیا وایي الذین آمنو، چا چې پر ما ایمان راوړی. دا ټول الحمدلله کې اهدنا الصراط المستقیم کې دغه آیات کې دا خبرې ټولې سته. بیا الله وایي الذین آمنو، هغه انسانان چا چې زه ومنلم ما ته سر ټیټ کړی. آمنو معنا امن راوړل، ایمان راوړل، سلامتیا کول، د زړه اخلاصا په خوله باندې یو چا ته تاسو سلامي ده، هم له زړه محبت، هم له خدای په خوله باندې دغه امن وایي، ایمان وایي. مش پر الله باندې ایمان راړي. الله وایي آمنو اعبدو، زما عبادت وکړئ. عبادت خمان ایمان راوړي. چې اوس وایي الله بس الله بله خبره کوي، وایي الذین آمنو، چا چې ایمان راوړي. اوس نو هغه که چیرې شنګشتیا غواړي وعملو الصالحات، نیک اعمال دي کوي، نیک اعمال دي کوي. بل ځای بیا الله فرمایي وایي ګوره اوس دا رقم الله وایي ټوله انسانان چې دي دا دغه مالک ځای لکه یو رمې د رمې مالک چې شپانه وي. بل ځای بیا الله فرمایي زه داسې مالک نه یم لکه شپانه. شپانه چې رمه په کومه لار روان کړي چې ما یا وزه یا غویی نو دا لارې چپ شپانه لږ غټه ډبره ورته راوغورځوي، په دا سر یې پسې ویلي، په دا پښه کې ویلي. الله وایي په قرآن مجید کې بل فرمایي وایي وهدیناه النجدین، تی ته ما دوې لارې درکړې، زه داسې مالک یم، تاسې زما داسې رمه یاست، دوې لارې مې درکړې. درته ویلي مې دي چې نیک اعمال صالحات که کواس نو بیا پر دغه لار باندې روان سئ. الذین انعمت علیهم، چې تا انعام ورباندې کړ. وهدیناه النجدین، الله په خپله بیا په قرآن کې ویلي چې تی زما دوې واضح لارې درکړې، یوه د شیطان لاره، یوه د خدای د رسول لاره. اوس انسان و خپل واک و خپل اختیار و خپل چې څنګه غواړي انسان هغه ته خلاص وي. کله لارې چپ شي الله عمل در سره ستا. نن ورسه ظلم وکړه الله تعالی پرده در باندې اچي، نن ورسه شراب وچي الله جل پرده در باندې اچي، زنا وکړه الله جل جلاله عذاب نه در باندې مسلط کوي، په دغه ځای څوک نه در کوي. شپانه وخت له رمې څخه مال لرې کېدی د سې ولې الله وایي زه تعالی معافي در کوم، وخت در کوم. بل ځای کې اوس پیغمبر د خدای وایي ما چې اول حدیث په خطبه کې وویل، پیغمبر علیه السلام وایي انا مسؤول د خپل رعیت د خپل رمې د ذموار دی، باچا د خپل ملک ذموار دی. چې کوم د پاکستان باچا په هغه غره کې که پکښې هلک باندې ظلم کېدلی، که پر حیوان ظلم کېدی، علما کرام وایي خدای رسول وایي د دغه ذموار د دې ملک د دې وطن باچا دی. که ظلم ورباندې کېدی، که لوږ مړه کېدی، که بل څه چم کېدی، که بل چم کېدی، که د بل مسلمان سره بېانصافي کېدله د علاقې له مصر څخه بیا او پیغمبر د خدای وایي چې د ټوله کلي پوښتنه به ځین کېږي. او زموږ انسانان ټوله په بېهوش دي، په ژوند بېهوشه دي، په ژوند بې عقله دي. لعلکم تتفکرون، که شاید که تاسې تفکر سوچ سمجھ عقل لرئ، فکر نه لري. سردارۍ، نوابۍ، ملکۍ، خانۍ، مصري دا خو داسې دا که د ټولو کلي سوې چې وارې ټولو کلی په اتفاق وویلې چې ته زموږ مصر یې، مصر ته بیا موږ هر نوم ورکوو، بل نواب، خان، سردار، پلانی پلانی هر نوم ورکوو، مصر دغه ته وایي. بس بس له تاسو خو به ستا د اعمالو سوال کېږي. که په دې کلي کې
هغه انسانان چې ستا تر زور لاندې او ستا تر خبرې لاندې او ستا اواز ورباندې رسېدی او ته د دې کلي مسؤل وې مصر ولې له تاسو به د دې کلي ټول حساب کېږي. بیا هغه پیغمبر د خدای وایي که چیرې دا بیا له کلي بعد بیا خبره ډایرکټ سیده په سیده راځي د انسان کور ته راځي. د کور مصر زه خو به د خپل کور د ښځو د عیال د اولاد د اهل بیت پوښتنه به ځینې کېږي. ستا د اعمالو پوښتنه به له تا خامخا کېږي. ځواني، روزه، زکات، حج، ظلم، شو، بد څنګه دې ژوند تېر کړ. دا به هم داسې کېږي چې ورور دې څنګه و، خور دې څنګه وه، د خور حق دې څنګه وخوړی، د ورور حق دې څنګه وخوړی، د ورور څنګه ظلم کولی، په ورور څنګه غیبت کولی، خور دې ولې ظلم ورسره کولی، پر خپل اولاد دې ولې ظلم کولی، پر خپل کور ودان دې ولې ظلم کوي، پر خپل مینې باندې هر لفظ به نکته به نکته به له تا څخه پیغمبر د خدای وایي له تا به پوښتنه کېږي. اوس لوی علماء کرام فرمایي علماء ابن کثیر او لوی علماء کرام هغه وایي بس دا ټول آیاتونه دغه حدیث دا وچ کلک په الحمدلله کې و دغه ځای ته راوله. بس موږ په قرآن مجید په الحمدلله کې نه وایي اهدنا الصراط المستقیم، خدای ته موږ ته سیده لار را رسېږي. علما وایي اوس سیده لاره د هر مسؤول په لاس کې دی. پیغمبر د خدای وایي چې هر انسان فطرة الاسلام او کل مولود علی فطرة الاسلام، چې څومره انسانان که نر ده که ښځه ده، کله کافره پیدا کېږي کله مسلمانه پیدا کېږي، که پر وچه دی که پر ملنده باندې، که پر دنیا پر زوحي زمین پر یو سر دی که پر بل سر دی. پیغمبر د خدای وایي چې له کومې شي پیدا کېدی دا حتی په نس کې اوله فطرت اسلامي دی، په اسلام خبره چې خدای رسول ستا. کل مولود على فطرة الاسلام، هر پیدا کېدونکی حیوان ذی روح انسان دا په فطرت د انسان نه برابر وي. بیا مور پلار د دغه انسان تربیت داسې وکړي که څوک عیسایي د عیسایت پر خوا روان کړي، که څوک ظالم و جابر کافر د کفریت پر خوا روان کړي، چې څوک مسلمان نیک صالح انسان د دغه پر خوا روان کړي. زما ستاسو پښتنو مثلا څه وایي؟ وایي څه دې کول چې پلار او نیکه دې کول. معنا دا ده چې ته خو د مور هسې پیدا شولې چې ته ستا پلار او نیکه څه کول خامخا به تا هغه خوی په تا کې وي. خامخا اوس اهدنا الصراط المستقیم کې علماء کرام فرمایي وایي هر مسؤل د خپلې خبرې ذمواره دی چې څه ټیم انسان په خپل کور کې اولاد پیدا سي، که دا د دغه انسان لاره تربیت شو بد د خدای د رسول پر احکامو پر شل لاره باندې روان کړی، بس الذين انعمت عليهم دی وایي الذين انعمت عليهم خدایه ته ما په هغو نیکانو کې راپورته کړې چې تا انعام ورباندې کړی. پیغمبر الله جل جلاله فرمایي چې ستا د مسؤل له برکته ته په نیکانو خلکو کې را روان یې. پلار دې ښه سړی ظالم نو، جابر نو، خونکاره نو، د خوندو د ورونو حقونه نه خوړل، د مسلمانو عزیز د قریب سره ظلم نه کولی، جبر استقامت یې نه کولی. دغه ستا تربیت ستا پلار درکړی دی، دی هم نیک ته به هم نیک. بیا که انسان دا وایي علما وایي که چیرې انسان دا وایي چې دا خو نسي کېدی، پلار له اولاد د لاسه ووځي، پلار یا مسافر وي یا پلار په ځوانۍ کې ځینې مړ شي کوچنی پیدا سي، بیا به څنګه کوي؟ بیا علما وایي تعالی الله جل جلاله په قرآن پاک کې په خپله درته وایي چې ګوره نیکه لاره سیده لاره د ترمات را رسېدلو لاره دا یو څوک دی، خالي یوه ټوله د یوه ډله ده، هغه خلک دي چې له ما ډېر بیرېږي. الله وایي هغه خلک دي چې له ما ډېر بیرېږي، هغه علما کرام. الله وایي انما یخشى الله من عباد العلماء، هغه خلک دي چې هغه علما کرام
اوس چې انسان خپل اولاد په داسې لارې باندې روان کړي چې هغه د ظلم د جبر لارې د خونکاریو د نفرتیو د بدعتۍ لارې چې هغه انسان د تباهۍ د ظلم د زندګۍ د خاتمې لارې اشد ته اوس ووایه چې ستا زوی په کروڑو واره ووایه چې الذین انعمت علیهم الذین انعمت علیهم خدای ته ما پر داسې لار روان کړي چې تا انعام ورباندې کړی الله وایي چې ته خو ما داسې خلکو ته په سم خلکو په لاس وکړې مګر ته خلکو په چپه لار روان کړي ستا فطرت غلط روان کړ تا ته لاره غلطه در وشوله نو مسلمانانو ورونو علماء کرام فرمایي چې په دغه آیات کې پر هر پلار باندې په هر مسرور باندې په هر مصر اکا باندې په هر کلي د مصر باندې د هر ملک د هر بادشاه پر مصر باندې دا لازمه ده فرض چې د انسان تربیت په داسې طریقه باندې وکړي چې هغه انسان هم د دنیا غذا خوړلی شي هم دوا خوړلی شي اوس غذا او دوا کې به علما خبره کړې هغه به هم درته وایم مسلمانانو ورونو غوږ کښېږدئ په دنیا کې انسان چې په جوړېږي په دوا جوړېږي په دوا په درود جوړېږي یو دوا د بوټی دی دا د سر د درد لپاره ښه ده ویې خوره جوړ سه اشه ورته سوچ وم چې هغه بوټی ولې ما تا د غرمې او د ماښام په مړۍ کې ونه خورو مثال ناست یو فلیجل و بروپین یو پلانی یو ساست و دم درود یو پلانی انسان جک جوړ انسان وایي چې زه داسې جوړ یم چې په ما کې مرض نه هغه د اوبو پر ځای باندې غټ ستنه راواخې ځان دې ولګي بدن اوبه دې پوره کړي داسې ونه کړي یا دوا راړې د ډوډۍ پر ځای دوا خوري نو دا غذا ده هغه دوا ده په ژوند کې علما کرام فرمایي چې دا رقم دواړه یو شی د انسان په نیکه لاره باندې په خپله ځان برابرول بیا له خدای څخه دعا غوښتل چې خدای ورځ محشر ما په دغو انسانانو کې راپورته کړې وایي دا داسې په مثال ده لکه یو خوا دوا بله خوا غذا مړی سهار ماښام ما ورته خورو چای سهار ماښام ما ورته خورو مګر داسې نه کوو چې ما ته تږي شو ورسې یو بروپین بوتل په غاړه کې توکو تنده په ختم نه خو ختمېږي الان کې هغه خو دوا ده خو لا ما ورته جوړېدلو دا رقم انسان چې سپیم لاره زه چپېدی بیا انسان ته لاره سپ خپل مصر خپل قرآن خپل علما کرام دا علما کرام خپل نیکان سپین ږیري مصران خپل پلار و نیکه و مسرور دا په مثال د دوا او د غذا دی په مثال د دوا دی او د انسان خپل ژوند دا په مثال د غذا دی شپه ورځ سبا کوه یو څوک تا پوښتنه نه کوي منځ کوه مه روزه نیسه مه حج کوه ظلم جلا کوه جبر جلا کوه په ناف ټول کې جلا کمې کوه د خدای د رسول خلاف کارونه جلا کوه یو څوک په تا کار نه لري ژوند دې تېروي ژوند یو غذا ده سهار هم دا ګرمایش واسي الله په خپله په قرآن پاک کې فرمایي الله وایي په آخري سپاره کې په هغه اول صورت کې وایي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بأول ذلك وجعلنا الأرض مهادا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا الله وتعالى ويزت يقول الله وتعالى غذاء خبرك ألم نجعل الأرض مهادا أي ما تات دمزك حوار ماذا تقول والجبال اوتادا بیا د مځکه شورېدله بیا د غرونه ما په غرونه پکې ټاکول وچې مې درته ودروله بیا الله په قرآن مجید کې فرمایي وجعلنا الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا الله وایي چې تاسو کې داسې رګونه ما پیدا کړي غله شهوت ډېر زیاته کتورې په نر کې هم شته په ښځه کې هم شته تاسې ما جوړې پیدا کړي یاست بیا الله مخته په خپله وایي الله په خپله وایي چې ما ته د اسمان پیدا کړی دی مځکې پیدا کړی دی ته د ما ستوري شپه پیدا کړی وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا و اسمانه و مځکې پلانی دا د انسان دپاره غذا ده غذا په مثال د غذا ده انسان که د خدای د رسول لاره نه ومني الله دا شان ورکوي دا شان نه ځینې ګرځوي الله دا نور ته زما نه ځکې ولاړ شه الله دا نور ته زما غربته نه استعمالوي الله دا نور ته زه پر تا شپه نه راولم
الله دا نور ته زه پر تا ورځ نه راولم، الله دا نور ته زه تا د سهار ماښام مړی نه در کوم. ابراهیم علیه السلام داسې نیک سړی و، داسې بې انتها نبي د انبیا کرامو د ټولو انبیا کرامو پلار. ابراهیم نه خدای یو ورځ هم مړی بغیر له مېلمه نه خوړل. یو ورځ یې ناست د باندې ووتې ډوډۍ ټیم سولې، سړی را باندې راست، سړی را ماسره مېلمه وله ډوډۍ راست خو مال بغیر مېلمه ډوډۍ خوند نه راکړي. چې کښېنولې هغه دوې ګولې ورسره کولې، هغه ورته ویل بسم الله ووایه. ابراهیم علیه السلام بسم الله وویل، مړی یې شروع کړه، ته هم بسم الله وایه. هغه ویل بسم الله نه وایم. ول څه نه وایم؟ ول ته ماته مړی راکوې، ځان خپل غیرت را ښکاره کوې او که خدای ماته مړی، که ته ماته مړی راکوې زه بسم الله نه وایم، که خدای ماته ته خدای درکوي زه به دې ځای وځم، زه ماته خدای بل ځای هم راکوي. بسم الله بسم الله دا شان زه نه وایم. او کافر ابراهیم علیه السلام خوش کړ، پسې وایاست ځه وځه. چې ویسئ الله جل جلاله جبرائیل امین ورته راولی شي. خبردار دغه زما بنده شپېته کاله عمر لري، الله وایي ما یو ورځ هم الله د دسترخوان نه دی ولاړ کړی، ما یو ورځ هم شپه نه در باندې نه درته ځونډولې چې نن شپه نشته، نن شپه بنده ده، نن شپه نه در باندې راځي. ما یو ورځ هم ورځ نه در باندې ځونډولې، ما هر څه ورباندې راوستلي، هر څه په وخت ورکړي دي، که کالی ده، که جامه ده، که لزمې به چاوېدلې، که لدوی به چاوېدلې، که شپه ده، که سهار ده، که اوبه دي، که مړۍ تا ولې پسې ناست ورسه زما بنده راوله کښېنه په مړۍ در ګډ کړي. ابراهیم د خدای پسې ولاړ شو، لاړ مېلمه یې بېرته پیدا کړي، سوال زارۍ مینت یې وکړې چې راسه خدای ویلی زما بنده راوله ګډ کړه. الله جل جلاله د انسانانو لپاره ژوند په مثال غذا پیدا کړی چې څنګه غواړي انسان یې کولی شي، مګر یو شی دوا ده، دوا چې شته وعملوا الصالحات، نیک اعمال به څنګه راځي چې هر مسؤول د خپل کسر د خپل تر ځان طبقې لاندې کسر خلک تر زور لاندې خلک هغه پر دغه لار راولي، خدای ودغته وایي، رسول ودغته وایي، قرآن او حدیث ودغته وایي دا ظلم دی، دا جبر دی، دا مه کوه، دلته راسه، دلته لاړ شه، علما کرام مخته بوځي. دا دوا ده، بعض دوا او غذا سره ګډه شو انسان کامیابه دی، ژوند په مخ روان شوی. نو مسلمانانو ورونو په دغو شیانو کې ډېر احتیاط کوئ چې خپل اولادونه مې هدایت ورته کوئ، دعا ورته کوئ، ناسالمو خبرې نه منل، دعا ورته کوئ، بدعا مه ورته کوئ، بدعا ډېره بد شی د الله جل جلاله بدعا نه ده خوښ، د پیغمبر د خدای بدعا نه ده خوښ، د لویو علما کرامو بدعا نه ده خوښ. پیغمبر د خدای چې ویوسي په ډبرې ویوسي پر سر یې وین روان وي، غاښونه یې زخمیان سو، څه غاښونه هم ګرڅه ووتل، روایت بعض روایت کې راځي دا چڼو ته مبارکې ته وینه راورسېدله، بیا هم بدعا نه کوله، بیا هم بدعا نه. خپل اولادو ته بدعا یې مه کوئ، خپل کورونه، خپل اهل بیت، خپل آل موږ په خپله په کلنګو په تبر وکاټوئ، پرې ورکوئ، دعاوې کوئ، اخلاق استعمالوئ، په سمه طریقه ورسره کښېنه اولاد سره. ته څنګه کښېنستې ستا اولاد به دغسې کښېني، ته څنګه پرېوتې ستا اولاد به دغسې، تا څنګه په غلا او په شراب ګټله، په حلال او په بده دې ګټله، ستا اولاد هم دغسې ګټي. تا څنګه رویه او اختیار له خپل اولادو تر مخ کوله، د خپلو کشرانو وروڼو تر مخ کوله، دغسې به دا ستا مسؤول، دا ستا فصل، دا ستا رمه، دا به دغه رقم له تا سره روان شپانه چې یوه رمه په یوه لاره بوځي چې واپسې راځي ګرڅه نه ایپس کوي نه ټیپس کوي، په خپله سیده په دغه لار روان. نو دغسې که انسان یو وارې له خپل اولادو له خپل اهل بیت سره برابر روان وي، بعض دا انسان که بیا په لمانځه کې وایي الذین انعمت علیهم، یا خدایه اهدنا الصراط المستقیم، خدایه ته هم په یوې لار روان کې، فرشتې ورته آمین، الذین انعمت علیهم، خدایه هغه چې ته انعام ورباندې کړی دی، بیا فرشتې ورته آمین. ولې د خو نیک اعمال کړي، نیک سړی، د نیکو پلار د نیکه زوی، د نیک مشر ورور د مشر اکا زوی، بس ورځ محشر الله جل جلاله د هغو له برکت یا دغه د هغو له برکت په نیک ټولۍ کې راپورته کړي، یا دغه له هغو له برکت الله جل جلاله په نیک ټولۍ کې راپورته. نو دا اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم کې دغه یو څه خبرې ترجمه پاتې سوې. مسلمانانو ورونو هر مسؤل د خپل کور ذمهوار دی، په لمانځه غږ پسې ورکوئ، شکنځه، نفرتونه، بدعتونه، قسمونه، دا شان ځان ګورئ، د خپل اولادو تر مخ قسمونه، طلاقونه، دا بلایې مه کوئ، نو دغه ځان ګورئ، د خپل اولادو تر مخ چوپ رد مه وایاست، ګپې مه کوئ، په زور خاندئ مه. که تا څنګه اختیار کولی مسلمانانو ورونو دغسې به دا ستا اولادونه کوي.
څونه په ادب په احترام کې د مصر ادب د قصر ادب اخلاص شفقت محبت په خونه باندې ظلم نه فرماینه ظلم نه په ورونو باندې ظلم نه شفقت او مهرباني دغه به انسان کور آبادي دغه به انسان محله آبادي دغه بیا کلی آبادي دغه بیا وطن آبادي دغه به الله جل جلاله الله خوشاله رسول خوشاله الله تعالی دې موږ ټول د هدایت صراط مستقیم نصیب ټول مسلمانانو ته کدا وایسته چې زموږ په کور کې د برکت وي زما په اولادو کې د برکت زه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث تر شم پیغمبر د خدای وای چې تاسو کور ته ننوتاس اول شي قدم نه نیسي سلام اچوي که یو څوک هم په دا کور کې نه یم شي قدم نه نیسي السلام علیکم خو سلام دا سلام نه لکه دا زموږ یو بل څه اچو سلام دا په تحیات کې راځي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله چې ستنه نه په کور قدم نه نیسي وای السلام علیک ایها النبی ورحمت الله سو کای وای خالی په ځان واوره جواب تخلص جواب تعالی فرشته په خپل درکې بیا بعض علماء کرام خپل علم زخه وای که د جمعې ورځ ولا بیا بذات خود پیغمبر د خدای په خپل پتا باندې وکړي که بیا نور برکت وای بس یو درود یو الحمدلله بل وای تعالی برکت اولادونو هم برکت په مال کې برکت په کور کې برکت نه نفرت له بدرنګي بس اخلاص په کور کې له جنگول به عزت بس اخلاص الله تعالی دې موږ ټول ته هدایت صراط مستقیم نصیب الله جل جلاله دې هغه لاره نصیب کړي چې پیغمبر د خدای او الله جل په خپل خوشاله بو من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العرب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه ولا يضر من عليك تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك آمين برحمتك يا أرحم الله أكبر كبيرا أكبر الله